نور راختلی دی ښه زبردست. طبیعتونه هماغه خو بیخي تباهي ده. جمعې ورځ ده بابه سو ټول به مرغو ته روټۍ شي بیا به خپل کار. یقین وکړئ ملګرو زه تاسو ته هره ورځ وایم مرغو ته روټۍ اچوئ. دا زمونږ د رزق ذریعه ده. دې سره زمونږ رزق سیوا کېږي. نو مرغۍ خو اوازونه کوي ګورو چې څومره راځي. چا ډز وکړو یو خو دلته ډز و چا ډز وکړو هغې تباه برباد. اوس به بیا وله انشاءالله راځي. اوس به مونږ خپله ناشته وکړو. راځئ چې ناشته وکړو. هغه شپه دلته کې جنج و. جنج راغلی و ځان سره ډېر یونیک څیزونه راوړي. د هغې نه ما یو راپټ کړی دی تاسو ته یې ښیم. دا پې د پاسه چترۍ وه. دې کې هغه نکریزې دا نکریزې دي پکې هغه شمې بلې کړې وې. دا پکې ټوکرۍ وه. دا پکې هغه ټایلټ پیپر هغه دغه و. ډېر یو بهترین څیز یې جوړ کړی و. بس زما اړه نه غوښتل. دا ترې ما ګڼ راپټ کړي وو. یو بیا دوه زما خورزو ووړل ځان سره وړئ. یو ترې ما ځان له کېښودم. نو اصل کې هغې له نه وو پکار که نه چې مونږ له نه وس راپاره وو. ملکیږې کورنۍ پراټه د ګوړې چای ای های. نو راځئ چې دې سره دښمني وکړو. دښمني شتې نه پس ناست شوی یم پریکټیکل ته. بیګا یو ماشوم په چوک کې اواز راکوي زه تا پېژنم ته ویډیوګانې کوې. او زه هسې واړه واړه کلیپونه شیر کوم. وایي ما له به پریکټیکل جوړوي. زه ستا ټولې ویډیوګانې ګورم بیا مجبوري وه. نو پریکټیکل مې وله ټول تیار کړو. او اوس د جمعې لمونځ له به ځو. او چرګان ډېرې ناروا چغې وهي. د چرګانو له به ځو او پریکټیکل بند چل خو خامخا دی ځکه چې چغې شروع کړې دي. دا هګۍ یې واچي ورته ټول دي. رابر شه رابر شه تې رابر شه رابر شه. نو هګۍ خو هم نه دا چولې. ملک یې شړشم کړی دی. او څه شترې نه ملک یې شړشم کړی دی والله. انګورانو ته اوس وګورئ ها ماشاءالله ورو شابه 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 نورې چغې ووهې هله. یو څو دانې دا ټول ما خرڅ کړي وو. اوس مې ته یو ځان دپاره یو څو دغه پرېښي وو. ټول تباهي ده. نه غنم مکمل رو اته غنم دي. بس یو هغه دی نه شورو اچولې ده. او بس اوس به دا ټول ریبي ځکه چې پاخه دي او بارانونو دغه د هغې د وجې خلکو لو بس کړی دی. او راځئ یو یې درته ښیم چې په غویي باندې خلک سیل څنګه کوي.
زمینداری کولم د اوسپنو دانې چیچل دي، اسان کار نه دی دا. تماکو یا غنم یا جوار دا سیزونه پیدا کول د الله کار دی او محنت د انسان خو ډېر ګران کار دی، ډېر ګران. ای مسلې دا نه وي شروع موږ را لوټه مولا ګوله دا نر اسپه څوک ورته خره وایي څوک ورته اسپه وایي. پاسه دکان بندومه پاسه ټایم نشته ده. دا ګوره په زور امبایي د دکان نه شړي. بس پاسه بس پاسېدم چې پاسېدم نو بس زمونځ ځای هلته عبادتونه څوکي د خوځنې لپاره یو او د هر کتاب یو خپل لري چې خو مې د جومات کې ښه بېزتي وکړه. روانې کوي الوي الوي هغه پیزان پکې نه دي، داسې مې دله کړل که نه چې دا هم دی پکې، دی هم په جومات کې روانې کي. دا نه دی دا د جمعې په مونځ کې چې کوم روانې کي که نه دا دماغ مې ورته داسې ګډوډېږي. خو څه پکې څه نن خو مې دله پکې یو څه ومکلم. لمونځ لم هلکه ډینجر پیپر دې څنګه وکړله هلکه کرکټ له راځې که نه راځې پیپر دی یا به دا کیسې کوو. ډېره سخته غوسه راځي به ایماندارۍ زه مو که ماشاءالله غوسه مې پکې مو وکړله. ما له غوسه راځي دا چې دا واړه یو بل لا کاږي او یا مولي صاحب په مونځ ولاړې دي خرشه پرشه او کیسې کتارې یې راغستې. ما له په دې ډېره سخته غوسه راځي. زما نارمل روټین سهار او ماښام، سهار ناشته ماښام روټۍ یا ماسپښین روټۍ سهار مې ناشته کړې اوس تقریبا څه لږ غونده تاسو ته پته ده. نو راځئ یو نوړی روټۍ به وخورو بیا به مونږ او تاسو ګپ لګوو. یو ملګري کال وکړو کلي ته راشه پیپر یې دي هغه سره به څه هیلپ وکړمه. یا خدایه ظالمانو یو ښځه مې دله څه وشړله چې غوبل هم راواغسته. خو ډېر وخت شوی دی لوچې مې نه ده خوړلې. ځان له یو الوچې په کچ وکړم ګورم یې چې څنګه شوي دي. ټولې غونډه الوچې پکې سوي کوو. دا به خپل دې ته وګوره دې ډېر وخت پس ما سره وي دا شنه لوچی ده که نه فکر مو اوبه رالې لوچی او ګوستا رالې. رجع صاحب د 9th کلاس سټوډنټ ټول ورته دعا کوي چې په ښه نمبر وپاس شي. امین امین. نو پروګرام به کې بالکل نو راتلو سره راته وي چرګانو ته خوراک واچوه. بایي دا زمونږه شلتالو دی لومبۍ ته دا څانګه ماته شوه او دا ټولې دانې یې پخې کړې دي. بیا درته ښیمه تاسو ته ما ویلي وو بیا چې دا څانګه وزن سره ماته شوه. اوس دا یو څانګه راکږه شوه دې ته همدا اړم ولګوو دې یوې ته همدا ولګوو. بایي چې څومره ښکلې دانې ونیوي دونه یې خرابې کړي زمونږ په کار نه راځي. مازدیګره ځانونه وشو دا ټیم مونږه د مونځ نه بعد په سیرۍ کې چیلنجینګ ګیمونه کوو زه او زمونږ د کلي ټول ماشومان. نو په هغې باندې بیا مونږه ویډیوګانې جوړو ښکلې ښکلې کلیپونه ترې اخلو د وړو په خوشحالۍ باندې ځکه چې هغوی پرې خوشحالېږي. نو بیا ټیم وي نه مونږ سره نه انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو. د لوی الله په امان.